بسم الله الرحمن الرحیم. په کوم اوبو سره اودس کول هغه دارنګ غسل کول هغه جایز دی او په کوم سره جایز هغه نه دی. نو په مسائل رفعت قاسمی په جلد اول کې هغه ذکر کړی په کوم اوبو سره چې اودس کول دارنګ غسل کول هغه جایز دی. هغه کې هغه اوبو کوم چې د اسمان نه د باران په صورت کې هغه رابېږي، هغه کې هغه اوبو کوم چې په چشمه کې هغه راوځي، هغه کې هغه اوبه کومې چې په نالۍ په ندی په هغه کې رواني، کومې چې په سیندونو کې رواني، په هغې باندې اودس کول، په هغې باندې غسل کول دا جایز دي. بیا برابره خبره ده که دغه اوبه هغه خوږې وي که دغه اوبه هغه تروي وي، خو په هغه صورت کې کله چې همدغه خپلې اوبه وي هم په دغه حالت کې او هغه رواني، نو دغه ځای کې خوږوالي له او تریوالي له تریخوالي له هغې له اعتبار نشته، په دې باندې اودس کول دارنګې غسل کول هغه جایز دي. بل طرف ته هغه اوبه دي چې هغې سره بل څیز هغه ګډوډ شوي، یا ورسره هغه څه پکې پوښ شوي یا ورسره بل څیز ګډ شوي، اوس په دغه صورت کې دې ته د اوبو نوم نشي ورکولی. مثلا اوبه دي، اوبو سره چینی مکس شو، نو اوس دې ته څوک اوبه نه وایي، دې ته شربت وایي. دارنګې اوبه دي په هغې کې د څه څیز پوښ که، نو اوس دې ته اوبه نشي ویلی، دې ته ښوروا ویلی شي. نو اوس په دغه صورت کې چې کله نوم د دې بدل شو، صفت د دې بدل شو، بوی د دې بدل شو، خوند یې بدل شو، نو په دغه صورت کې اوس په دغه باندې هغه غسل کول، په دغه باندې اودس کول دا جایز